بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د صحیح قوانین چې دنه دا شروع کړو پای کې تقریبا منګه 17-18 قوانین وي. منګه نمونه رتم سیب لول ضربت والا قانونو او دای مختصر خلاصه ده دا ګوره چې تاسو ټول قوانین یادی کنه دا اول نو ول اخیره پورې نو بیا به دا غي متعلق چې څومره صيغه راځي یا ګرځاون راځي نو تاسو به دا یاد نو دا مختصر ګرځاون نه دي دا قوانین چې لته ته یادي لکه ضربت والا قانون کې دا خبره ده چې کمتا ما علامه د تانیث نو په فعل کې بس ساکن وي او په اسم کې با متحرک وي. بیا به ضرب نمبر 1 کې دا خبره ده چې دوه علامات د تانیث په فعل کې راتل مطلقاً من دي او په اسم کې حاله من دي چې کله د یو جنس نه وي. بیا به ضرب نمبر 2 کې دوه سلور حرکات پر لپسې با په دې کې ټیسټ کې حلقانو لیکلي وي سلور کلمات پر لپسې یا سلور حروف پر لپسې نه سلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې راتل مطلقاً من دي که هغه حقیقتا یو کلمه کو حکم یو کلمه. بیا ضرب تمن والا چې کم واو د اسم غیر متمکن په اخره کې راغلی ما قبل ته مضمومی دغه واو سره د ما قبل د ضمیر حذف کول واجب دي. کو چې کله سره ضمیر د منصوب وشي بیا هغه واو بس راځي. بیا ماضی مجهول والا چې ماضی معلوم نو ماضی مجهول جوړو نو څه طریقه ده ما فا کلمې لپاره بزمور کو ما قبل اخر له بکسرو نو په څومره حروف په خپل حال باندې پاتې کو مضمون مفتوح جو مضمون به کو متحرک مضمون به کو او مضارع مجهول چې علامت مضارع به مفتوح مضموم کو ما قبل اخر له فتحه ور کو فتحه ور کو او بیا اسم فاعل والا چې دا ثلاثي مجرد نه دا فاعل په ځای راځي او غیر ثلاثي مجرد نه دا دغه باب د فعل مضارع په ځان باندې سره د تبدیلینا اسم مفعول د ثلاثي مجرد نه مفعول په ځان راځي او دا غیر ثلاثي مجرد نه څه په ځان راځي د مضارع مجهول په ځان باندې سره د تبدیلینا تبدیلی دا چې علامت مضارع به حذف کو دی بده باندې وا او په اخره کې با تنوین ولګو. بیا وشو دا بس ته ما والا ماضی 4 حرف والا ماضی 4 حرف والا سره چې کله په ماضی کې سلور حرفونه راغلي نو درې کې به مضارع معلوم کې به علامت مضارع بسوي مضموم بوي او تای زائده متورده د کم بابونو په شروع کې راغلي نو بدی کې به علامت مضارع کې یو تا حذف کول جایز دي او ما قبل اخر په دغه کې به مفتوح وي په مضارع معلوم کې ما قبل اخر دغه بابونو بسوي مفتوح وي. بیا بل کم قانونو زوري به مضارب والا چې الف ما قبل د زمې په الف او سره بدلو او الف مکه د کسره راشي بس سره بدلو پیاسا. بیا زور بیان والا قاعده چې هر هغه کلمه چې په اخره کې الف مکسوره راغلي نو چې کله د سره الف د تسنیه یا الف د جمع مؤنث شامل شي نو بیا به د الف مکسوره په مفتوح سره بدلول واجب دي. لکه زور بیان زور بیاتون. بیا چې درې نونونه په یو کلمه کې راتلل چې نه دا معنی کله و چې د نون د جمع مؤنث سره نون تاکید به وشي نون تاکید ثقيله نو به مینس کې به الف د فاصله راوړو واو شو بنه. بیا نون عربي د سلور جګونو د وجه نه په سلور حالتونو کې نون عربي غردول واجب دي. نمبر 1 لا جوازم د داخل دو بوخ کې نواسب داخل دو بوخ کې نون تاکید ثقيله به وخت ثقيله او خفيفه به وس کې دو بوخ کې او امر حاضر معلوم جوړول بوخ کې. بیا اسم ظرف والا قاعده اسم ظرف یا موږ د ثلاثي مجرد نه جوړو یا با د غیر ثلاثي نو کدا غیر ثلاثي مجرد نه جوړو د اسم مفعول په ځان باندې برازي د مفعول په ځان نه بلکې دغه باب د اسم مفعول دغه باب د اسم مفعول یعنی دغه باب نه چې اسم مفعول څنګه راتلو جو دغه شان به دغه راځي پوه شئ. او بیا موږ دا ویلو چې د ثلاثي مجرد نه جوړو نو بیا د صحیح محمود مضاعف اجوف او مثال واوی نو کبدی کې د مضارع مفتوح العين یا مضارع مفتوح العين یا مضموم العين وا نو ظرف پر څه بوزن راځي د مفعول او که مضارع مکسور العين وا او د مثال یاینه و مطلقاً ظرف دا مفعول بوزن راځي او د ناقص او د لفظ منبه ظرف مطلقاً دا مفعول بوزن راځي. بیا ویلو امر حاضر والا قاعده چې کله موږ امر حاضر نه امر حاضر جوړو د مذکر حاضر څه کو نه بوجل د مضارع علامت مضارع به حذف کو بیا ورسته ګورو چې متحرک د ساکن دي که متحرک اوس په اخره کې به عمل کو او که ساکنو نو بیا به ګورو چیرې عین کلمه مفتوح ده که مضمون ده که مکسور ده. عین کلمه مضمومه په شروع کې به همزه اصلي مضموم راوړم او عین کلمه مفتوح یا مکسور نه شروع کې به همزه اصلي
مفتوح پکې نه راځي ګورای ښه په یو صورت کې مفتوح نه راځي دا به مکسور راوړو پوه شو به باندې بیا مده زائده ولا قاعده چې کله د هر یو کلمه هر مده زائده چې په مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي د دې نه بیا منګه تسنیه دا دغه جوړو جمع سالم جمع اقصا جوړو یا د دې نه منګه تصغیر جوړو نو دغه مده زائده په واو سره بدلول واجب دا ویلو قبل پکې ولو ها وس منګه وایو شرائف ولا قاعده نا 18 نمبر دا کومه ده 19 نمبر قاعده دا شرائف والا قاعده په دې باندې تاسو ځان پوه کئ چې دا شرائف قاعده به حاله متوجي کیږي چې کله منګه د شریفنا منګه دغه جوړو جمع منتهى الجموع جوړو لکه دې په دانه راځي د چې تاسو ګوره شریف د دې نه جمع منتهى الجموع جوړو ما خدای کار نه ماله طریقه نه راځي دې چې زبا اولید باندې ورو پس کما مفتوح کما شعر دریم زیب الف علامه را علامه روس په حرفونه دي لولنه با مکسور کما دیم په خپل نو سبا شي شرایفو سشو وس قاعده ده دی خو ګورئ هر هغه مده زائده هر هغه مده زائده نه پیژنم کنه هرغه حرف علت چې زائد وي دا حرف علت ته یا حرف علت ته زائد ده پوښوي نو دل د الف مفاعل نورس راغی د سنورس راغی الف مفاعل یعنی رجعون د الجمود الف نورس چې کله حرف علت راشي پوښوي د الف تجاوم د الجمود نورس چې کله سره راشي د الف تجاوم د الجمود نورس کله حرف علت راشي د حرف علت به موږ ګورو چې دا اصلي ده او که زائد ده اصلي ده او که سره اصلي نه پیژنم او زائد نه پیژنم د فاعل لام کلمه مقابله کوي دې څه وای او چې د فاعل لام کلمه مقابله کوي دې څه وای وس الګ تک په کتاب کې څه ګوره کاپی کتاب بن کا نو دې یا تم وکتل چې دا اصلي ده که زائد ده نو ګوره قاعده دا شو چې کله د الف مفاعل نو ورستو حرف علت راشي او دا حرف علت زائد نو بغیر د شرط نه دا یا په حمزه دا حرف علت په حمزه سره بدلول واجب دي بغیر د شرط نه پوه شئ یعنی شرط مرد پکې نشته خدا یا په حمزه سره بدل کړو سب شي شرائف او کچرتا دا حرف علت اصلي نو بیا با منګ ګورو چې د دې الف مفاعل نو ورسره بل حرف علت شته کني نشته کدا حرف علت نه مخ قبل حرف علت وو درې الف نه مخ قبل حرف علت وو جو بیا موږ بدلو کنه نه بدلو لکه ګوره قواولو وزن فواعل وزن سره فواعل وزن ده ماده سره قاف واو لام د الف مفاعل نو رسول الله کې واو راغی کنه حرف علت راغی خدا واو چې د موږ کتل نو دا سره اصلي ده نو دا موږ حاله بدلو چې کړه د الف مفاعل نو رسول بل واو راغله نو دې د موږ سوې قواولو نسو قوائلو پوه شو به معنی وزن کزای میں مقاولو وزن حروف اصلی قاف و اولام دی کنا وزن دی تو وقت الف مفاعل نور سره غله خو واو سره اصلی دی نو شرط ولا نشته دی چې د الف مفاعل نور تو بل واو پکار دی او دلته بل واو نشته دی نو لهدا مقاولو ته نشویله مقاولو نشویله بلکې سبب مقاولو به پوه شئ بیایعو دې ته وګوره څه چل شوی دی الله بیایعو د الف مفاعل نور سره راغله حرف علت راغله او د الف د حرف علت نه موږ مخکې وکتل چې سره راغله دا یا راغله نو دا موږ بدل کو نو څه بشي بیایعو په دې کتاب کې تاسو صرف دا یو لولنه انس لیکل دوی مې سي نه لیکلې دوی مثال د پاجو په قوانینو کې لیکل خو مونږ یا یو پر دا واغت باندې یو شان دي جو مونږ دلته ویل ته بیان وایو ټیک شولا نو څنګه قاعده شولا هر هغه حرف علت چې د الف مفاعل نو ورسره راشي هر هغه حرف علت چې د الف مفاعل نو ورسره راشي نو دې حرف علت به مونږ ګورو چې دا اصلي او کسره
زائد که زائدو نو بغیر د شرط نه دا حرف علت په حمزه سره بدلول واجب دي او که چرته دا حرف علت اصلي وو نو بیا با دا موږ بدلو خو کله چې د الف مفاعل نه ورستو بل حرف علت راغلی د الف مفاعل نه ورستو بل حرف علت راغلی کله الف مفاعل نه ورستو بل حرف علت نو نو بیا بدانه بدلو لکه پوه شو به معنی ها دا خو دغه مثال شو چې دلته یا راغله نو دا ګوره عجوز دې زره دینه جوړو مغه طریقه نه راځي عجا او الف او واو دې کې ما ولګو عجاوزو ودا الف مفاعل نور سره راغی حرف علت راغی او حرف اصلي کې زائد ده ها زګه موږ وګو عجوز وزن سره فاعول نو حروف اصلي به څه شي عین جیم زا نو ګوره دا بګه زائد ده نو د الف مفاعل نور سره بل حرف علت نه پکارو ډایرکټ په پس سره بدل شي په حمزه سره به سبا وایو عجائزو الکه مصیبتون پیژنې کنه مصیبتو نو مصیبت دې د دې نه جوړو مغه طریقه ناراضي دا تاو بدلول لري کما ځکه تا د وحدت ته او زه جمع جوړم مصائب سبشي مصائب خلک به ما ډیر مصائب راغلي دي مصائب ته باندې راغلي کما مصائب نو دا قاعده ده نه الکه پوهیږي به معنی ها په معنی پوه شئ ها بل او رسالتون نه جوړو مخه طریقه ناراضي دا ورغه به تعالی لري کما ها نو دسی بشي راسا او الف نو وز دلګه یو دا الف ته یو دا لام ده خو شوي لکه دا یو الف چې نن دا پکې د کوم ځای نه راغی دا الف د منتهى الجمود ده او دا الف کول دي رسالتون خپل الف ته کنه نو حرف علت راغی او دا الف مفاعل نو رسو او زائد ده نو بغیر د شرط دا الف چې دا په حمزه سره بدل کا نو سبا وایمږه نو موږ وایو دا رسالتون جمع رسائل نو کدا ته په دې نه بدلون دا ستا پلرو نه شوې نه ته به څنګه وې نه وې کېږي نو څنګه قاعده شولا چې هر هغه حرف علت چې د الف مفاعل نه رسو راشي نو دې حرف علت به منګورو چې دا اصلي دی او کزاید دی کزایدو نو بغیر د شرط نه بیا څه کو حرف علت سره بدلول واجب دي او کچرتا په حمزه سره بدلول واجب دي او کچرتا دا حرف علت اصلي وو نو بیا ولا شرط داره چې د الف مفاعل نه رستو مخکې با دا لک ما ته نه ګوري تاسو چل کې چې د الف مفاعل نه مخکې با بل حرف علت ضرور ده د الف مفاعل نه مخکې قبل حرف علت نو بیا قاعده نه چلیږي لکه ګوره دا مونږ یې مقاولو په دې کې قاعده نه چلیږي پوه شئ په دې باندې پوه شئ څنګه قاعده چولا یو ملګری ٹھیک ده ماشاءالله ٹھیک ده ماشاءالله رستو مخکې نو کله غله د ایره پر څه مثال نه قواویلو د دې نه مسو جوړ شي او بیای او د دې نه مسو جوړ شي او چې نه راغله نو پای کې مقاویل بلې باندې پوه شئ یاد بشي دا گردان نه وړو ها تمرین نه وړو دا کم دی کتاب شو زما کتاب خو نشته را خاجي اوس منګه د ثلاثي مزید فی بابونه چې دا شروع کړو پای کې یو باب مونږ ویلو باب افعال دا باب افعال څه علامه ده چې د په ماضي کې بصورو فی درې په کې اصلي او صوبه په کې زائد وي او هغه زائد حرف په کې څه شي زائد حرف په کې څه شي حمزه قطعی سبای په کې حمزه قطعی وي اوس مونږ دویم نمبر باب وایو دویم نمبر باب ده باب تفعیل باب تفعیل د دې څه علامه ده دا باب تفعیل علامه ده چې بدی کې با په ماضی کې بصورو فی په ماضی کې بسلور حروفي چې سلور حروفي نو ته پوه شې چې ماضی چار حرف قاعده به پکې چلیږي په ماضی کې بسلور حروفي او عین کلمه به پکې سوي مقرر وي لکه
فعل فعل وز دا ماضی چې پکې مکرر عین کلمه کنه دا په ټول څه کې به لکه په ماضی کې به په مضارع کې به اسم فاعل کې به په اسم مفعول کې به جهاد کې به امر کې به تاسو اوس وینئ خوښوي نو فعل د باب تفعیل علامه سره چې په دې په ماضی کې څو حروف دي څلور حروف دي او د دې کې با عین کلمه پکې سوي مکرر به نو چې کله موږ په دې کې با د دې څخه موږ الکو نو په زائد برای نقل باب کې موږ څه لیکو عین کلمه مکرر کنا نو چې عین کلمه څه شی او کنه نو آب موږ بیا لیکو لکه باب صرف ده نو په دې کې په زائد برای نقل باب موږ څه لیکو را او عود ده نو په عود کې موږ څه لیکو واو لیکو په نص ورګه موږ څه لیکو صاد لیکو نو گردان دل کې لیکل راځي چې تاسو وکړئ دا الترغیبنا رغب يرغب ترغیبا فهو مرغب مرغبون ګره دا څنګه دا شي جوړیږي رغب نه جوړدین او سم مضارع جوړو ما نو کم قاعده به چلو ما نو يرغب ویم کې يرغب ویم يرغب کم قاعده دی وجنا اوس په دې کې د مضارع سونه هم قاعده دي کنه سمرم څنګه منګال کو بیا نزو به ماضی چار حرفی کما رغب يرغب ترغیبا نو د مرغبون اسم فاعل ته جوړو ما نو د يرغبون از اسم فاعل جوړوم کو طریقه ناراضي اے علامت مضارع د کدی په ځمانه می مضمون لګوا اخره کې تنوین لګا مرغبون بیا او رغب نظم مجهول جوړوم کو طریقه ناراضي نو دغه مجهول ولا قاعده وایا قاعده وای کنه فاکل مینا رب زمور کو ما قبل اخر لا بکسرور کو سبشی رقبا د يرغب نظم مضارع مجهول جوړوم کو طریقه ناراضي علامت مضارع با مضمون کوم خپل مضمون ما قبل اخر لا نو سبشي يرغب لکه دا د ځان نه جوړیږي چې ته چې دا د جوړ شو نه نه دا دغه دا ټول قوانين دي نو او فبیا مرغبون جوړو ما نو اسم مفعول د جوړو ما د سره به جوړو ما يرغبون د سره طریقه ناراضي می مضمون لګوا او په اخره کې تنوین مرغبون بیا ما رغب ما رغب لم يرغب لم يرغب نو لم د وجه په اخره کې عمل شو او لا يرغب لا يرغب لا يرغب لا يرغبن واسال امر منه ځان جوړوي کنه دا ګوره دا څو ګوره ترغبونه جوړ کا د ترغبونه جوړ کا ځان ته ولي کلاوله ځان جوړه ته وکیدا ما دا وکیدا علامت مضارع با حذف کړه ورست موګدل ما قبل ټکه سپا ما بعد سپا دنه مفتوح ده نو سپا په اخره کې عمل کوم نو سپا شي رغب الامر منه رغب لترغب ليرغب رغبنا لترغبنا رغبا لترغبا لا ترغب لا ترغب الظرف منه مرغبون مرغبون مرغبان مرغبین وستاو سره په دې کتاب کې هم دا لیکلي دي په دې کتاب کې هم دا ګردانونه لیکلي دي لکه دا پیج نمبر 83 باندې دا ګردان لیکل او د صرفنه او که تاسو سره ابو صرف په ابو صرف هم دا لیکل خو ال دغه سپتا ته یو ګردان لیکل یو ګردان د نور به ته ځانه جوړه په خپل باندې نو هغه ته به موږ سره وګورو نو چیرې دا یو موږ ته موعظه ایبا خیر ده ستا مننه ده خدا قدم ته دا چې طریقه تعالی درځي کنه بیا به لیکل د ضرورت نشته بل وای ها التقریب دا څه وای ما دا سلور وای قرب يقرب وذكره ما ته وکړه لګټه به اسانه د بار ته یو خبره کوم رقبه کنه نو ته چې هر صيغه کنه نو سوچ پکې چې اول را بیا قاف بیا با اول را بیا قاف بیا سو دا چې خلک دې سوې کنه نو بیا پکې مقرب چې جوړ کې او ست مبرق جوړ کې څه شی ته جوړ کې نو دا سوچ کوو چې اول با را بیا قاف بیا سو بعد ترتیب بنا بدله رقب يرقب رقب لك قرب له نو دا غلط دی کنه دا قاف را با بلګي قاف را با قاف را با اول قاف بیا را بیا سو با قرب يقرب
سلور وایا بیا سوالا سلور والا بیا سوالا قرب يقرب لا يقرب ده لا يقرب لا يقرب لن يقرب قربا لتقربا ليقربا والنهي عنه یاد بشیدا التکذیب یو ملګری وایي یو پاسه کذب شابه زر دروا ځان جوړه وكذب يكذب تكذيبا ما كذب زروا لن يكذب كذب كذبن الکه یاد بچی دا یو به ولي کوي به دریو نه لاندې درې چې پاتې شول یو به ولي کوي تصدیق تصریح تقدیر تذکیر هر یو چی تاسو بدل نه ولي کوي لاندې وایا التقریب سی فعل امر حاضر مجهول امر حاضر مجهول وګوره درې د صرف صغیر نه بنګ ته هر صيغه پته لګي امر حاضر مجهول په کم ځای کې الامر منه قرب لتقرب نو تقرب امر حاضر مجهول لګا نه د دې نه ګردان شروع کا پچو ما हुआ है والتصديق سی فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم تا دا ترتیب درځي نو تا دا په دې چیرې مستقبل منفی معلوم کم ځای کې دی وایا هو لای يصدق ها پیاواز بیا رسنه وای درې وای درې لن يصدق یو بل کوي د بددا کتاب خو اسمن وایو خو لکه د صدقنه یو ملګری پاسه د ماضی نه شروع کوي د اخره پورې په لګي ماضی نه زر بل بزان ته راوي دا کم چې په ګرورو کېږي کنه دوته په اخره کې ګران کار پاتې کېږي ګوره دا خبر اوره یو چې کم شروع شي بیانو کې نه بل پاسه پدې کو یو بل تاسو جامع والے شي با ها يصدق شابه بچا ځان دې جوړ کوم بیا د سره نه وایا یار نون دې پکې چرته لاړو يصدقا نون پکې شو يصدقان
یاره دنه قلر شه بل وای یو دا کم چې په دې غوښمه کوی دا به دوباره بیا پاسې ګورئ لا تصدقین یو بیر بازو په دویم بیر ما باسي ها لا يصدقوا شبا ما شاء الله بل وای شبا لم تصدقه ها ځان دې جوړ کو غلطي کو بیا وای بیا دا سره نه وای غلط شو ټیک شو لم تصدقوا تصدقنا بل وای شابه لم تصدق لم يصدق بچغه صدقنا لم تصدق لم تصدقا تصدقي تصدقنا لم أصدق لم يصدقها لن ولا لن يصدق شاباش زر لن يصدق تا یو پیروله کینه لن أصدق لن يصدق جی ليصدقن شاباش باسي لا ما نزير وه تو پھر ہے لا ما نزير مو لا ما زبر ليصدقن ليصدقان ٹھیک ہے ماشاءاللہ ليصدقن ما شاء الله خفيفه لا يصدقن بدل باندې زیر وای پټولږي ما شاء الله وس مجهول وای دغه شان دی خو بدل باندې زبر ده لا تصدقن بدی کې دیو پیر غلط کو کنه مې پټول غلط وي بیا سره شروع شه لا يصدقن ما شاء الله الامر منه صدق امر حاضر معلوم شاباش ثقيل قوا بخبل ثقيل قوا صدقنا صدقين بل امر حاضر مجهول لتصدق شاباش زادر پاسه ډیر څه پک پاتې لتصدقان دا کم چې به پانی راړې کنه عمر له بدغه پانی راړ وای یاد باندې کوي دا پاسه دا غواړي پاسه وای او شاباش غلط وای پاسه ستو درنه دایره اوزي تاسو له درځي دا چې زو سوې ما چارګه ټول پچمو نو ټول لګیا نه نو دي جدا نه وای شابه ليصدق امر غائب معلوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ليصدقنان ها ها ٹھیک ده ماشاءالله. اوس دغه مجهول کا دا خو دا ملګری پاسه کنه دا مجهول کا ليصدق ها ليصدق ها اله کتا سو بلی باندې پوښوي مخکې وګوره دې کتاب ته الترغیب سے اسم مفعول وای وکا ها الترغیب سے اسم مفعول مرغب مرغب مرغبان التذکیر سے فعل نہیں غائب معلوم نہیں غائب معلوم څنګه راځي نہیں غائب معلوم لا یذکر او ای بانون داګه دي ثقيلا لا اذکرن التصریح سے فعل نہیں غائب مجهول لا يصرح التکذیب سے فعل امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيلا ليكذبن نا ليكذبن مجهول ہے التصدیق سے امر غائب معلوم توایا لکه پاسه التصدیق سے امر غائب معلوم یوازو ہے امر غائب معلوم ها الامر منه هو الامر منه صدق لتصدق ليصدق نو ليصدق نوايا ليصدق نوايا لك شبه تسيغي وهي ليصدق ليصدقا معلوم ده بدل باندې زیر وایا ليصدق لتصدق نا لأصدق لنصدق हाँ التقریب سے فعل نہیں غائب مجهول نہیں غائب مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفہ وایو لا يقربن لا يقربون لا تقربن بس التذکیر سے فعل مضارع مثبت مجهول مضارع مثبت مجهول پاسه کنه ساقبا دا سودیر دا کسب بلا ده پاسی کنه الترغیب سے فعل مستقبل مؤکد بالام تاکید و نون تاکید ثقيله مجهول الترغیب سے ترغیب مستقبل مؤکد ليرغبن پاسه کنا پجامه وای شبه تری تری څنګه وای دالان شپک چپاتې شول دا بولی کوي ځان الله مذکرات حل کول غواړي مذکرات وزن سره مفاعلات وزن ده مثال سره مصرفات سو مصرفات لکه دلته اوس په دې کتاب کې منګه تدا باب تفعیل نه صرف حال کړه ده جمله مثال لري باندې لیکو ها ما مثال مصرفات او بیا حروف اصلي به کې سری او حروف په کې سری میم ده پکې کاف ده پکې الف ده پکې تا ده پکې زائد برای اشتقاق پکې کم دي میم الف تا او زائد برای نقل باب کاف زائد برای نقل باب پکې کاف ته او سه اقسام کې فعل ماخره کې تنوین راځي کنه سره اسم ده او څنګه اسم ده تاسو څنګه پته لګی دا
تنوین پکې راغله په اخره کې او جمع ده او تنوین پکې په اخره کې راغله بیا مقزه 6 اقسام کې ثلاثی مزید فی 7 اقسام کې صحیح او بحث اسم فاعل باز او یا 12 اقسام دونه ویل شيخه او اسم فاعل بیا اخوا صيغه صدا جمع مؤنث سالم باب تفعیل او قانون اسم فاعل والا ليصدقنان نامه کراولا ليفعلنان مثل ليصرفنان او حروف اصلي بګه او دین علاوه چې د سدي ټول بګه زائد دي او اشتقاق بګه د ټول دي غصب نقل باب به کم یو ده دال بګه نقل باب ده اسم فعل حرف کې فعل ده او شش اقسام کې ثلاثی مجرور فی ده 7 اقسام کې صحیح ده 7 اقسام کې صحیح ده او بیا بحثو فعل مستقبل معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله او صيغه سره جمع مؤنث غائب څنګه جمع مؤنث گردان وای چې له صدقنا نټه بغیر شي درې لا يصدقن قانون به بګه کوم یو جوړ لري سبا نونه عربي والا کا تاسو ته کومه څنګه ګرانه ده چې زو ویم تاسو ته صرحتا وما صرحتا الګ په دې کې ګران آسان بګی نه د ټول یو شی دی صرحتا مثال صرفتا حروف اصلي صاد را ها زائد برای اشتقاق الف او تا الف او زائد برای نقل باب کې را ده اسم فعل حرف کې فعل سره فعل او په شش اقسام کې مزید فی ثلاثی مزید فی 7 اقسام کې بحث فعل ماضی مثبت مجهول فعل ماضی مثبت صيغه تسنیه مذکر نه تسنیه مؤنث غائب وای گردانو کې صرحه صرحت صرحتا صرحنا تسنیه مؤنث غائب او قاعده قانون پکې سشته ماضی مجهول ولا قاعده پکې ذکران دغه شان دي ذکران فعلان او وزن مثل صرفان او حروف اصلي دال کافرا زائد برای اشتقاق الف نون او مشدد او زائد برای نقل باب قاف 3 اقسام کې فعل 6 اقسام کې ثلاثی مزید فی او 7 اقسام کې صحیح او صيغه دا باس امر حاضر معلوم مؤکد بانون داخلي ثقيله صيغه تسنیه مذکر غائب حاضر تسنیه مذکر گردان ہوگا الامر ذکر ذکرا ذکرو ذکری ذکرا ذکرنا ذکرانی څه شولا قاعده قانون پکې کم یو دي امر حاضر دی پکې او یو پکې نون اعراب نور بازار لو کوي قران مجید نه وایو قران مجید کې باب تفعیل څه وایي والف بین قلوبهم الف فعل او مثل صرف حروف اصلي هم الف نشته حمزه لام فا زائد برای اشتقاق پکې شته نشته زائد برای نقل باب پکې لام ده او 3 اقسام کې فعل 6 اقسام کې ثلاثی مزید فی 7 اقسام کې صحیح او بیا بعض فعل ماضی مثبت
معلوم صيغه واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب پوه شئ لو دغه قاعده کې په دې آیت کې لو والف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت ما الفت ما الفت نورما ما فعلت ما صرفت او حروف اصلي بګه اصلي حمزه لام فا او زائد برای نقل باب پکې نقل بابو لام او ودا کم باب دے بابو ما تو وقت دی کم باب دے بابی تفعیل او بحثو ماضی منفی مجهول لا ماضی منفی معلوم ماضی منفی او صیغہ واحد مذکر حاضر گردن ہوگا ما الفا ما الفت بس ہے ما الفت دا ګور ټول په قرآن مجید کې موجود دي ګور دا موږ ځان نه وایو بل قرآن مجید نه مدثر هغه متدثر دغه نه دا باب افتعال دی هغه ګران دی دغه تاسو ته مدثر نه دی مدثر دی مدثر نه دی په قرآن مجید کې وګوره مدثر وي ها مزمل نه دی مدثر وي په قرآن مجید کې ها بل ټکی وایا ولقد كذب رسل من قبلك كذب فعل باس هو باس صرف باس فعل ماضی مثبت مجهول فعل ماضی مثبت مجهول بل وایا وتمت كلمه ربك نا تمت نشو ویل دا تمت فعل بل تممه تمم تمم فاعل او څه جگہ ځانو جوړه تمم صرف الامر منه صرف واحد مذکر حاضر امر حاضر معلوم ولقد يسرنا فعلنا نور ما صرف دا ہوا ہے باس ہوا ہے څنګه ہوا ہے مضارع ځان جوړوي او چې مضارع مثبت معلوم نه بیا پکې یا پکار د مالا ماضی دا ماضی مثبت معلوم او صيغه جمع متکلم گردانوں کا یسرا يسرت يسرتا يسرنا يسرتا يسرتما يسرتم يسرت يسرنا را بګی نه ګوره چې تب کوم برابرې کنه چیرې دا بسی کا غلط وي نو ته بیا په گردانون نه کې به وی چې په گردان کې راتلو جدا بسی کنه راتلو دا په غلطي بیا لکه اوس تاسو ټول چې دا مضارع ده کنه نو مضارع کدا وې نو بیا په دې باندې بس راتلو زما به راتلا او په دې باندې بل کسر راتلا یسر شی پکارو یسرنا پکارو سبا کارو یسرنا په دې پوه شو قانون ولې